دا قرآن صرف د خوراک دپاره موږ کور ساتو چې راشه په بوله برید یا اوښ راوړه یاره میمان وایي داسې میمان و دی که نه دی په دې به په خدای پاک په موږ رحم وکړي یقین وکړه د رحم مه بدمه کېږئ. الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین امنت بالله صدق الله مولانا العظیم. ما یو مختصر آیت کریمه تلاوت کړې وه چې هغه الله رب العزت مؤمنانو ته آواز کوي. نو تاسې مونږ چې ټول دا کلمه وو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمانان یو که نه. مسلمان هغې ته وایي چې د بدن د بل مسلمان سالم پاتې شي، او مؤمن هغه چاته وایي چې د هغه د بدن د بل مسلمان په امن کې پاتې شي. دا د مسلم او د مؤمن صفت دی. خدای دې په من کې دا صفت را پیدا کړي. آمین. محترم مسلمان او مسلم هغه څوک دی چې د هغه د ژبې نه د مشکات مبارک حدیث دی، د هغه د سترګو نه، د هغه د لاسو نه، د هغه د خپو نه چاته تکلف او نه رسي. مؤمن هغه څوک دی چې د هغه د ټول مسلمانان د هغه د بدن محفوظ په امن کې پاتې شي. الله دې دغه صفتونه زموږ ستاسې د ټولو نصیب. قرآن عظیم الشان مبارک زموږ مخې ته پروت دی. دا قرآن عظیم الشان الله رب کریم د برې نه زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالیږلی دی. په دې کې د مسلمانانو د مؤمنانو د هغه د امت قانون پروت دی چې په دې به خپله زندګي خپل ژوند تېروئ. که تاسو په کیرباو او تاسو که په لکاو او که تاسو په کروړونو یې، خو ستاسو بله لار نشته بغیر له قرآن عظیم الشان. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام. ټول علوم په قرآن کې دي، د ژوند ټولې طریقې په قرآن کې دي. خو الله دې زما او ستاسو د ټولو دوستانو حاضرینو ګورې د زړه سترګې بنا کړي چې موږ د خپل قرآن نه ځان خبر کړو. انسانیت پیژندل د قرآن نه کېږي. موږ انسانیت وپېژنو، موږ حلال حرام وپېژنو، موږ انصاف او ظلم وپېژنو. موږ به د کوم ځای نه د دې اسماني قرآن نه دا لار موږ ته الله ښودلې ده. د چا په ذریعه؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت چې هغه زموږ پیغمبر دی، آخر الزمان دی، خاتم النبیین دی و خاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما. دا محبوب علیه السلام په لاس موږ ته قانون الله را لېږلی دی. 150 سپارې قرآن، په دې کې ټول مسائل دی، جمیع العلم، په دې کې ټول علوم را جمع دي. خو هر عالم د خپل پوهې په مناسب د دې نه چې کوم د استنباط کړی دی او مسایل یې ترې ایستلي. نو یو صحابي دی، هغه وایي په ذات د الله مې سوګند دی قرآن کې ماله خدای دومره علم را کړی دی که زما د وښې وړاندې ورک شي نو زه په قرآن کې ګورم. سبحان الله سبحان الله. جمیع العلم فی القرآن لیکن دې کې ټول علوم په دې کې دي. رڼا په دې کې دا زموږ دپاره رهنما دی، ضابطه د دین ده، رڼا د دین ده. موږ به په دې پسې ځو. خو چونکې زه به یوه خبره ټولو دوستانو مسلمانانو امجولو مشرانو تاسو ته وکړم. د علم د عزت ولې دی؟ دل الله پاک د خوږ پیغمبر علیه السلام د علم ورکړی او حضور ته چا علم ورکړی؟ الله پاک. علم څه شي ته وایي؟ پوهې ته وایي. علم څه شي ته وایي؟ رڼا ته وایي. خبره باندې پوه شوئ؟ لږه توجه غواړم، خفه کېږئ مه. علم وایي پوهې ته چې انسان مخې ته رڼا راشي، کنده ویني چې دا کنده د ځان تې بچ کوي، هلکه ورته ونه غورځېږي. لوړ ځای ویني وایي زه بې غوسېږم، د هغې نه ځان بچ ساتي. رڼا هم دی
او هوی همدا ضابطه زمونږ د دنیا د ټول ژوند ضابطه قرآن عظیم الشان کتاب دی. خو چونکې زمونږ د غفلت د وجې نه چې موږ د علماء کرامو سره یو خو د علماء کرامو ته موږ په داسې نسبت ګورو چې صرف دانې مې وکړې د محراب سره د کار دی، ما سره د کار نشته. دې عالم ته کښېنه او د ده د قرآن ترجمه وکړه، دې عالم ته کښېنه د قرآن پاک حدیث ته واوره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله پاک خپل انسان له ډېر ښایسته بدن ورکړی. یوه فرضه چې وګوري نو هغه په ژوند کې که موږ د خدای شکریا ادا کوو نو شکریا به یې پوره نه کړی شو. سترګې ته وګوره، غوږ ته وګوره، پوزې ته وګوره، غاښونو ته وګوره، ژبې ته وګوره، دا مشینري چا درکړې ده؟ الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. د هغه مالک چې دا باران راکېږي، دا وجود در باندې راولي، دا اسمان در باندې شین کوي، دا شقه د مغرب پتای لوی چت ودرولې، ما او تا 15 فوټه آبادي بغیر د پیلر نه ټینګولی شو؟ نه شي ټینګولی. الله رب کریم الله لا اله الا هو الحي القيوم. دا شقه تر مغربه له شماله تر جنوب تا چت ودرولی دی. دا چا ودرولی؟ الله. څوک د طاقت خاوند دی؟ الله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے مومنانو تاسې که په رښتینې ایمان راوړئ، الله یو منلی، پیغمبرو حق منلی، قرآنو حق منلی، د الله نه ویرېږئ. هدى للمتقین. دا قرآن هغه چاته لار ښیي چې د هغه په زړه کې تقوا او د الله نه یره راشي. نو چې ته عالم ته په عزت وګوري، د عالم قدر وکړه او د عالم نه د قرآن پوهه حاصله کړي چې د آسماني قرآن کې د ژوند څه طریقې دي. سوره نور وګوره، د بوډاګانو د ګاونډي د دې څه حقوق دي؟ خبر یې ته نه یو خبر. خورو بسکوبه لکه حیوانات چې ډېر واښه وخوري، دغه زما ستا ژوند دی. دا به ایمان وی که نه؟ د اوسه پورې چا د علیم قدر کوو موږ؟ خوالی ورځو دا قرآن صرف د خوراک دپاره موږ کور ساتو چې راشه په بوله برید یا وخوره او رایرک. میمان وایي داسې میمان دی که نه دی؟ په دې به په خدای پاک په موږ رحم وکړي. یقین وکړه د رحم مه بدمه کېږئ چې د عالم او د قرآن عزت سچا سنیته دی ګوشه، یقینا دی هلاک دی. نن پښتون زوی د عالم چې سپینه جامه اغوندي، یاره ملا خو مست شوی دی، یاره جامه یې سپینه ده. هلکه خدای دې پویه که عالم جامه سپینه ده، د عالم له ښکلی کور جوړ که، عالم له ښکلی موټر والا. د ښکته خلکو دا ایمان دی چې خپل ګاډی د استاز د ګاډي نه لاندې ساتي. هسې نه به زړه کې مې راشي چې د استاز د ما نه لاندې د هلاکېږم. د استاز کور د خپل کور نه ښایسته جوړوي. ولې؟ وایي دا خو بادشاه دی، 5 وخته پسې زه بوګون ته لاس کوم. دغه علم بیا تا ته د الله دا قرآن بیانوي. د ژوند ټولې طریقې په دې کې دي، دی او که نه دي؟ لکه د قرآن نه دا خلک موږ ولې ځان نه خبره کړی؟ موږ به په غفلت کې او په مشکلاتو کې ولې نه پرېوځو چې موږ د قرآن نه ځان ناشنا کړی. تاسو ته زه جوړی نیسم، ای ځوانانو، ای سپینګرو، کشران سپینګر غریبان خو وخت تېر دی، ای کس چې د قرآن نه ځان خبر کوي، د قرآن ترجمه کوي، د انساني قانون نه ځان خبر کوي. انسانیت څه شی دی؟ د زما او ستا ژوند ټول حیوانیت دی. خوره اوس کوه غونده او حساب مه منه، ځه ګرځه. وبالآخرة هم یوقنون. ورځ د قیامت راتلونکې د حساب او کتاب به کېږي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. مومنانو په مثقال د ذرې به الله حساب کوي. که نیکي دې کړې وه تعالی به جزا درکړي، که بدي دې کړې وه تعالی به سزا درکړي.
بلکې زره څه شی ده د شړشم د نانې 50 حصه زره ده. الله اکبر. لکه زما ستا دې ګېډه کې څه پراته دي؟ پردی مال خورو او که نه خورو، پردی حق اخلو او که نه اخلو، لږ د حرام و حلال نه خو ځان خبر کوي که نه. لکه خدای زموږ ټول د ایمان په خوږو ماړه کې امین وایه. الله دې په موږ خپل رحم وکړي، الله دې په خپل مهرباني وکړي. که حساب ته را مخامخ شو نو ګوره یا الله موږ د حساب او د کتاب دې نه یو نه. قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکنوا مع الصادقین. اے مومنانو رښتینی جوړ شئ، دروغجن مه جوړېږئ، دوکې د یو بل سره مه کوئ. وایي چې چا یو سړي 100 روپۍ پټې کړي غله، یو سړی دی دوکې وکړه، 1 روپۍ په دوکه باندې واخیست. دا د دوکې 1 روپۍ د دې 100 روپو د غل نه زیات ګناهګار دی. که څوک وایي زه ورته مسله ښودی شم، په دوکه دې 1 روپۍ واخیسته، په ټکۍ په دوکه کره دې واخیسته او کوټه دې ورکړه، نو دا د 100 روپو د غل نه زیات ګناهګار دی. ځان پوهه کوي، الله خوشحاله کا، خدای هم د دواړو جان د سختو نه وساته، خدای دې هر مسلمان د خولې ملامتي نه وساتي. خو ګوره یاد ساتئ دړه سترګې بنا کوي، قرآن نه ځان خبر کوي چې زموږ په قرآن کې د دنیا د ژوند څه طریقې دي. چې په مانځه کې په هر مانځه کې وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. سعادت او خدای پاک ذکر کوي، ما ته یادو منو نه خیر دی. خدای پاک وایي زما د حبیب د آل سره، د آل مینه ده چې زما آل دی په مثال د اوبو، زده کوور ولګي په اوبو ووجني. خو یقین ادب غواړي، نن ادب ته خلک شرک وایي. چا چې چا ادب وکړو دا د ایمان خاوندان دي، خو خلک وایي مشرک نه دی. مشرک د سپین ږیرې قدر کوه، د مور و پلار قدر کوه، د قرآن قدر کوه، مؤمن دی. څه دی؟ مؤمن. ولې مال حرامي شی دی او خلک مالدار شوی دی؟ مال د خلکو نه قرآن پناه کړی دی، د خلکو نه عزت پناه کړی دی، د خلکو نه دین پناه کړی دی. دا فرعوني مال د چا میراث و؟ د فرعون میراث و، د قارون میراث و. مال چې راشي نو مثال دا وریځ ده، شین اسمان ده، خو زما او ستا نور پناه کړی دی. دې مال دولت د خلکو نه قرآن پناه کړی دی، د الله دین یې پناه کړی. سوال درته کوم چې دا هر څه د خدای دی، د چا دی؟ د الله دی. یاد وساتئ قرآن، دا قرآن د خوراک دپاره نه دی، دا د عمل دپاره دی. په دې خپل ژوند جوړ کړئ، د الله نه یره وکړئ. دا تاسې په کومه ګذر شي